نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العظيم سورة النمل نورلسم پارا واللسم نمبر آیت سلیمان علیہ السلام واقعہ شروع اللہ پاک سلیمان علیہ السلام تا تمارغانو دا خبرو دا پوہی علم ورکڑو اور سلیمان علیہ السلام تا اللہ جل شانہ انسانان جنات و مارغان دا ٹول مسخر کڑو ہوا و تا اللہ پاک مسخر کڑو دا نور و زناور و وینا باندی اللہ جل شانہ حکم کڑو سلیمان علیہ السلام بچکل لشکر ناستو انسانان جنات مارغان دا ٹول بد یو بن جدا جدا جماعتنا اوڈل ناستو یو رس سلیمان علیہ السلام پا یو علاقہ باندی تیری گی چدا علاقہ دا میگو کلی پدیدے کی میکی دیر زیادی داغی کورون دی نو پدی میگو کی یو میگی دا خبرہ نور میگو تا اکڑا چتا سپلو کورون تدن نشی حسینت سلیمان علیہ السلام او دا اغل اشکر پتا سبا دیختی کی وغی تپت ان لئی امت مسلمات تمام مفسرین لکلی دی چی دے دے کی خبرہ دا میگو بیان نمل میگی تو تول کتابون لکی چی نمل میگی توی او دیزے کی دا میگو کورونو زمانگا استاسو دا وطن یو بدبختا بی ایمانا منیر کافر وی نمل دا کلی دا ملک نو وی دا دا میگو کورونو وی دا دا انسانان کورونو او جدی چی کم مشر دا غنم نملو منگو استم رغت فربل روشتن اسور لسنیم سوکال کی دا مانا چا کرو طول مقصرین را روان دی چی دیزے کی دا میگو کلیو او سلیمان علیہ السلام سرد اخبر ملگرو تیرے دو یو میگی دی اخبر دے مشر میگو پتوی تاسو دن نفیسی نخبی در باندی کی وہ انسانانو کی کل سلور اخبو پزید دو اخبو خرم رز او غدم منیر کافر پشان بی ایمانا یو موحد و بی ایمان ساری اس پدیجے کی نمل میگی تولی ہوئی داغیر قرینہ دا یو خدا چی دا امت مسلمات سورلسنم سوکالا مفسرین ویلی چی دیزے کی دا میگو کورون طول مفسرین دا او دویم دا چی پدیجے کی سلیمان علیہ السلام سر اقبل ملگری را روان نو که انسان نمالو نو بیا کورتا دنکی دو ولا خودیب امور سر او دریم قرینه دادا چی دیجے کی دا میگی دی نور میگو توی چی پتاسو باندی دا سلیمان علیہ السلام او دا لشکر خبی کی نگری نو خبی خودل پہ انسان نکی گی دا پا میگو کی پتن لگی چی دا سبی ایمان آدم مرزا غلام قادیانی ملعون پشان یو دا دین او دا اسلام دشمن نو میگو دا خبر اکڑ سلیمان علیہ السلام ہوئے سلیمان علیہ السلام پا دی خبر افیش اس دا بی ایمان ہوئی سلیمان علیہ السلام پہ سنگ افیش دا سلیمان علیہ السلام معجزہ وا او معجزہ دیت توی چی عام خلق اغیط عقل نرسی عقل اکل تکار نکی اسباب و دیرہ التقت مشوا نو سلیمان علیہ السلام کو باندل ندے پدی خبر باندل پیش او دا اللہ پاک شکریہ ادا کچی اللہ قامت پویا را کری دا
د دې میږي په خبره سلیمان علیه السلام پیښ. اوس که مثال دیږي کې دا میږي نو د انسان نو بیا سلیمان علیه السلام اوس کې کېدو د ضرورت شو. انسان دې خبرې کوي بله مو کړي څه چلو شو خبره د میږي وه، خو دا خو شی بې ایمانه شي. هغه شکل د انسانانو کې د یو منحوس شکل. الله د مسلمانان د دې درنده نه وساتي. دین بعد سلیمان علیہ السلام د خپل جماعت حاضری واغښتا. هغې کې هدهد نو هدهد مولا جرجک ته وایي. مولا جرجک دې ته هدهد وایي. په ټولو کتابونو کې هدهد دې مرغې ته وایي. او ضرورت به د څنګه پېښ شو وایي سلیمان علیه السلام سره د جماعت روانو نو دوی ته د اوبو ضرورت شو. دیوان ورسره و جناتو انسانانو چې د اوبو ضرورت شو. الله پاک دې هدهد ته دا پویه ورکړې ده چې کوم ځای اوبه وي نو دې هغه ځمکه په دې مخوکه ټکوي. نو دوی وایي چې اوس مولا جرجک څه شو چې هغه راله اوبو معلومات حاضري واخېسته. په حاضرۍ کې هدهد غیر حاضر. سلیمان علیہ السلام تپوس کو هدهد ما ته په نظر نه راځي او کشتن معلومه دا شوه چې نو وایي کشته که چرېني نو زه به دله سمه سزا ورکړم، یا به حلال کړم او یا به راته عذر بیانې د چوټې. اوس دا د 1400 کاله د کتابونو مسله چې هدهد مرغۍ وه او منیر کافر بی ایمان وی هدهد د کلی د ملک نو. هلکه د رزیل بچیا ستا د ټوکو د پاره او ستا د خپل ذاتي تحقیق د پاره د الله کتاب پیدا او بیا 1400 کاله ټول مفسرین غلط چې یو ته مرداره شکله پکې ټیټ. دا خو ضمیر هم د چا نه مني. ولې دا 1400 کاله په قرآن څوک نه پوهېدل چې دې پېژني او دا د دوی چندخ په څه باندې پوهېږي. د ده استادان نه پوهېږي، دا منحوس پوهېږي، صحابه نه پوهېږي، تابعین نه پوهېږي، مفسرین نه پوهېږي او دا منحوس او بدرنګه شکله پوهېږي. وایي هدهد د کلي د ملک نو. دا ګوره د قرآن پسې خندا ده او دې ځای کې ورپسې ډرامه وکړي او ټوکې وکړي. وایي هدهد په دې خبره سلیمان علیه السلام څنګه پوهېږي نو چې الله پاک خپله فرمایي علمنا منطق الطیر. سلیمان علیه السلام وایي موږ ته د مرغانو د پوهې علم راکړی شوی دی چې دې کومې خبرې کې موږ پوهېږو. دا خو د سلیمان علیه السلام معجزه شوه. نو چې معجزه شوه نو ته پرې نه پوهېږې ته پوهېږي. او که نه مولا جرجک په خبره هدهد باندې سلیمان علیه السلام نه پوهېږي نو بیا د علمنا منطق الطیر معنی څه ده؟ د دې معنی خدا ده چې موږ ته پوهه راکړې شوې د مارغانو د خبرو د پوهېدلو. نو چې د کلي ملک شو نو بیا د مارغانو خبرې دې کې چېرته دي؟ د کلي ملک نو. د مسلمانانو تفسیرونه وایي چې هدهد مرغۍ و. د مسلمانانو تفسیرونه وایي چې نمل میږي و. خو منیر کافر بې ایمانه وایي چې نمل د کلي د ملک نوم او هدهد هم د کلي د ملک نوم. دا دواړه معنی د اسلام د کتابونو خلاف دي. په مسلمان دین مسلمانانو هغه شکل د نه جوړ کړي، خپله ټوپې او هغه څښاک خیرن مردار بریتان د انسانانو نه جوړ کړي او اخیرا سوړ پکول د ګرمۍ په موسم کې هغې لیونې کړي. په دې ګرمۍ کې سړي ګرمې جامې نشي جوړ او د دومره اوږد پکول په سر کړي دي چې څه ډېر متکوب کړي نو هغې وله دماغ خراب کړي. څه د علماو د دین بې ادبۍ خراب او څه د خیرن پکول خراب چې زما په خیال ټول عمر کې به وینځلي کړي هغه خیرې خراب. سلیمان علیه السلام چې حاضري واخېسته هدهد نو هغې نه لږ ساعت بعد هدهد راورسېدو. خپل عذر بیان کړ یره چې زه تللی وم شهر سبا ته هلته نه مې ناشنا خبر راوړی دی. هلته یوه ښځه وه د هغې ښه مزېدار تخت و لیکن هغه خلک چې د نور عبادت کوونکي او مشرکانو. سلیمان علیه السلام وفرم امتحان دی علم خط یې ورته ورکړو چې دا خط واخله او دا ته یوسه
دی ملک بلقیس ته په کړکۍ روشندان کې کین او دا خط به ته راوغورځوه نو چې خط یې راوغورځو ملک بلقیس ته خط میلو شو په هغې کې لیکلي چې انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم دا خط د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی شروع په برکت د نوم د الله چې عام خاص مهربانه او دا غي نه بعد ویلو الله تعالی علی وحدونی مسلمین سرکشی مرکشی نه کوي او راشي مسلمانان چې توبه وباسي دا د سليمان علیه السلام خط ودون کې دا مرغه نو چې د کلی ملکو لکه د دې منحوسه معنا نو دا د وړو څنګه او چې د کلی ملکو نو ملک بلقیس ته وړي جاتلو په شهر سبا کو نو د ملک باندې او په ملک باندې دا کارونه کو خدا خو به ایمان شيدي او زمونږ ډېر ناپوهه مسلمانان اوس هم د دې منیر کافر بیانونه اوري اوس هم د دې مردار چې کوم څه تقریر خلق ورته کوي د دې به ایمانه تفسیر اوریدل د تقریر ته کېناستل د سره تعلق ساتل دا ټول حرام او ناروا ځکه دا د اسلام دشمن د پیغمبر دشمن د قرآن دشمن د 1400 کاله چې کوم دینو د هغې نه خلاف نو د داسې سړي سره به څه کې د داسې سړي بیانات اورېدل داسې دي لکه د میرزا غلام قادیاني ملعون درسونه اورېدل هغې ته څوک جایز نه وایي نو د منیر شاکر بیانونه اورېدل دا ټول حرام او ناجایز دي قطعا به نه اوري نه به جنازه کې شرکت کوئ که چېرته جنازه کې تقریر کو قطعا به نه کښېنئ نه به په دې نجس باندې هېڅ قسم بیان کوي او نه به د بیانونو ته کښېنئ نه به د چېرته تقریر په موبایل راشي قطعا به نه وي ځکه هغې کې څه وي د دین خلاف خبرې چې یو سړی ستا د دین خلاف خبرې کوي نو ته به اورې نه به اورې قطعا ولې په آخرت کې به د الله مخې ته بیا جواب ورکولو غواړو الله جل شانه دې موږ او تاسو د منیر کافر د فتنې نه وساتي نو فرمایي وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس او راجم کړی شو سلیمان علیه السلام ته لښکرې من الجن د جناتونه والانس او د انسانانو نه والطیر د مرغانو نه قوم یوزعون دي به ډلې ډلې کېناستل انسانان او مرغانو کړه نو په مرغانو کې هدهد وکړه پته لګي چې دا سړی څه وکړي حتی اذا اتوا علی وادي النمل تر دې پورې چې راغلل الله سلیمان علیه السلام او دا جماعتونه یو کلي د میږو ته د میږو زیو مفسرین لیکي دا طائف کې او یا په شام کې زیو دې کې میږي ډېر زیات نو د میږو زیو دی وی دا د کلي ملکو هلکه د بېایمانه بچی دا د میږو زیو قالت نملة اوی یو میږي یا ایها النمل ادخلوا اے میږو تاسو داخل شئ مساکنکم خپل کورونو ته سل داخل شئ لا یحطمنکم سلیمان وجنوده چغړې دې نه کړي تاسو لرا سلیمان علیه السلام او د لښکرې نو خپې خلک په انسانانو دي که په میږو باندې بس خلک نه پوهېږي او دغه بېایمانه وایي دا د کلي ملک نو د کلي په ملک خلک پوهېږي پته نه لګي انسان خاص هم نه دي خاص یو بل شان شي وهم لا يشعرون دي تو پته نه لګي هلکه چې بچا باندې خپل دي نو خلکو ته خو پته لګي سړی مې خوب کړ پته نه لګي او دی وایي دې نه مراد د کلي ملک دي فتبسم خدا اصل مسله دا چې د استادانو د دې نیکانو خلکو د دین ډېر بې ادبي کړي دي نو د علم او د ایمان اسم خلاص دي چې الله دغه عقل نم خلاص ارسن خلاص فتبسم ضاحكا من قولها پس مسکی شو سلیمان علیه السلام د وینا د دې میږي نه چې میږي خبرې وکړي نو مسکی شو نو که میږي د کلي ملکونو د مسکی کېدو د خندا څه ضرورت لکه یو سړي خبره وکړه دې بځې خلک خاندي خو د کلي ملکو د ده د وینا مطابق او هغه خبره وکړه د سلیمان علیه السلام ولې خاندي دا ملک نو میږي نو چې میږي خبره وکړه سلیمان علیه السلام د تعجب د وجې وخاندل چې ګوره دلته ګوره خلک وایي چې را باندې خپې کې نه دي داسې خبره نو د خندا ضرورت د میږي په خبره کې وقال رب اوزعني او سليمان عليه السلام اے رب تما توفیق راک ان اشکر نعمتک التي چې زکو شکر ادا کوم ستاسو دا نعمت انعمت علیا چې تا نعمت کړې دي په ما باندې والا والدي او زما په مور پلار باندې وان اعمل صالحا ترضى دا چې عمل کوم د عمل دا هغه چې ته په خوشالېږي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين او ته مداخل کا په خپل رحم سره په خپل نیکانو بندگانو وتفقد الطير او ازری واغی تا په حاضره کې غرازر اومندو مارغو
فقال مالیا یا وتفقد الطير حاضری واغتلی سلیمان علیہ السلام تا مرغو او مرغو زری واغتا فقال مالیا لا ارى الهدهد وی سچل شوی دی چې زه نبینم هدهد نو دا منیر شاکر وی هدهد دا کلی ملکو الکا پیر ذکر کر پیر مارغانو تو نو په مارغانو کې ملک تکم مارغانو کې هدهد او هدهد دا مرغې مولا جرجک دی بغیر حاضر کې راوي پتن لگی دا سڑے بڑیر بیمان ام کان من الغائبین یا دیدی دا غائبین یا ما تا پا نظر رانا غیب سڑے اشتانا خام خان چزری والی علیک احکاری نکشتانا چکل پتا چی نشتا لأعذبنو عذابا شدیدا زبقا مقادر سزا ورکم سخت سزا بغیر حاضر بدل سزا ورکم تو تفسیر جلالین لکی چی وزر بات کٹکم چی علوزینا نو دا وزر کټکول د سنه کیږي دا د مرغې نه کیږي او د منیر شاکر په کلی کې دا د انسانانو وزر او الاذبحنه یا بیز علال کم انسانان خلق علال انسانان نالا دا مرغې علالول د مرغې سره مناسب د انسانانو سره خدا قرآن خپل وضاحت کی خدا بیمان شي او لئتینی بسلطان مبین یا بدی ما ترا تک کی په مضبوط دلیل باندې وجو بیان چولې اعتراض فمکت غیر بعید پس د وقت کلک کنت وقت مرغی لگ وقت کو هدهد فقال احط بما لم تحط به دی هدهد دوی چې ما پوهه حاصل کړه پاغه چې تا ته د هغې پته نشته سلیمان علیه السلام دی ما داسې خبر راوړی دی چې ته د هغې پته نشته وجئتک من سبأ بنبأ یقین او ما ته تراتک کړی دی د شهر سبا نه په یو یقیني خبر باندې تلیم چکر میں والدی وسم یقین خبر میں روڑی انی وجدت امراتا تملکم ما التولد لے وزنانا چلے خلق ملکا او بادشاہ اوتیت من کل شیئن او دے تورکڑے شو دا بادشاہ ہر یو نعمت ولها عرش عظیم و ددید پارا یو غٹ تخت سونا غٹ اتیا گز اگد سلوی گز بلن او دیرش گز اجد دا دون غٹ تخت دی خزم خبر غټ خبر نوړو هدهد رو وجدتها وقوما ومندل دا خزود دي دا قوم يسجدون للشمس من دون الله چې عبادت کو دنور سوا د الله دنور عبادت کو وزين لهم الشيطان اعمالهم قستكلوا بي شيطان د عملنا فصدهم عن السبيل فتيه بن کړو غني غلارنا هم لا يهتدون دي په هدايت باندې الله يسجدوا لله الذي دي سجده نه کوي د سنې بن کړو چې دې سجده نه کوي لله الذي الله پاک هغه ذات ته یخرج القبع چې روباسي دانا په سماوات په اسمانونو کې والارض او پزمکه کې ويعلم ما تخفون وما تعلنون او الله پاک پیږي باس چې تاسو پټه هغه چې تاسو ښکار کوي نو دې شیطان د دې نه من کړی چې الله ته سجده وکړي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم الله پاک هغه ذات چې نشته بل معبود سوا دنا او خاوند الوی عرش قال سننظر سليمان عليه السلام زرد چمن وګورو اصدقت ام كنت من الكاذبين چې هدهد ترشتیا وی یا ته د دروغ جوړنه امتحان والو خبره جوړ کړه اوس به معلومات کو چې دا خبره تاریخ وکړه او کنه غلط اذهب بكتابتي او سزما دا خط آزادا فالقه اليهم اغرز وديتا ثم تول عنهم بیا واپس چې د دوی نډړې تکینا فانظر ماذا يرجعون پس دا وګورا چې دې څه جواب درکوي تا ته قالت یا ایها الملأ وی دی خزئ سردارانو د جماعت انی القی الی کتاب کریم بیشک ما ترا ورزول شوی دی یو خط عزت من انه من سلیمان خط کس لیکلی دی چې دا د طرف د سلیمان علیہ السلام دی و انه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا شان د خبردار چې نشته بل معبود سوا بسم الله الرحمن الرحیم دی جن شروع کوم په برکت د نوم د الله جهان مهربان او خاص مهربان دی اوس خط کې سبق سلی کلی دی پیغام سلی الله تعالی علی ما تپسر کشه مرازی سلیمان علیہ السلام خط کې کلو چې سرکشي ګورې مکو ما ترازی خو پسر کشه نه ودونی مسلمین او تاسو ما تراشی مسلمانان راشي زبادشاه اسلام وروړي دعوت ورکو وګورئ چې پیغام ضرور رسیدو اسنه چې تاسو نه شوقي جګړه کې راشي او تکبر کې راشي نه ګوره سرکشي کې رانشي عاجزه سراشي مسلمانان بشي نورستو واقعا بیا تفصیل نور ذکر کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین